اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما محترم پختون خام د سوات ولسا د زړه د تله درته سلام کوم السلام علیکم محترمو زه لږ خبره په دې باندې کوم چې دومره وخت لا نه دی شوی چې سوات دلته وینې لیدلې دي چې تویې شولې په دې شل کالونو کې د مشرانو وینې تویې شولې محترمو د اسفندیار میرزیب د وینې تویې شولې د صافي موسی خان وینې تویې شولې موسی خان خیل محترمو د سوات د مشرانو د قومي جرګې د عوامي نشتل غوند د ټولو د مشرانو وینې تویې شولې محترمو ای زما درنو پښتنو زه یو کیسه درته کومه بریره نوم یې ده یوه ماشومه ده د بری کوټ ده هغې پلار په بینک کې منیجر و فوجانو یوړو ورک یې کړلو د ده د ورکولو پس 2 میاشتې پس د یو زوی پیدا شو 6 کاله پس دوی ته پته ولګېدله چې زمونږ پلار په لکي انټرمنټ سنټر کې دی 2 لوڼه او د ماشوم زوی چې لا یې پلار نه و لیدلی دغه هلته ورغلل د زوی لا پلار نه دی لیدلی دی د 7 کالونو دی نو چې کله هلته ورغلل دغه ماشوم زوی ته اجازت نشو میلاو چې ته نشو میلاوېدلی محترمو زه د سوات تجربه درته ښایم هغه یو څو میاشتې پس په تشدد باندې شهید شو کور ته یې راوړه ماشوم خپل پلار په مرګ ولیدلو دا د سوات تجربه ده محترمو لږ په ارام باندې دا ټولې خبرې واروئ د سوات تجربه ده په مارتانیا نه واخله دلته بمبارې هغه چیک پوسټونه مو در یاد دي محترمو په چیک پوسټونو باندې ذلیلېدل در یاده کړئ هغه ورځ چې ماشومان په دې چیک پوسټونو باندې د زګون په وخت منګې یې مړې شوې او دوی مړه شول اجازت به نه ورکېده او د څه دپاره دا هر څه کېدل چې موږ د دغې خاورې نه طالبان وباسو وسلوال وباسو محترمو د اے پی ایس په شان ماشومان ووژل شول محترمو دلته وکیلان د کویټه ووژل شول وزیرستان ټول لوټې لوټې شو خیبر برباد شو باجوړ په وینو سور شو سوات ټول د کور نه په کډه روان وو دوی ویل موږ د دغې خاورې نه طالبان وباسو وسلوال وباسو نو اوس معاهده چا ورسره وکړه چې واپس راشه اوس معاهده هر چا چې ورسره کړې ده پر شا یې باجوه ناستی هغه آډر ورکوي محترمو زما درنو ولسونو موږ د دغې وطن د سپینګیري پګړۍ او ټوپۍ په خپلو وینو کې ول په ول ولیدلې او بیا په عربونو ډالر بیا اپریشنونه بیا چیک پوسټونه بیا تباهۍ د دغې وشي دپاره وشوې چې موږ وسلوال وباسو د دغې خاورې نه خو په نږدې وختونو کې د امن د مذاکرات د معاهدې په نامه باندې واپس دغه ریاستي جرنلانو راوستل محترمو هغو راوستل او په دې خاوره باندې دوی اول نه هم آباد کړي وو بس هغه موټر ته چې چابي ورکړې روان شي بیا ورکړه روان شي هغه لوبه یې شروع کړې ده د دغې وطن سره محترمو د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو یوه نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خرابوي تاسو مشاهده وکړئ چې دا حالات ټیک وو که نه وو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه و چې تا به ویل چې نه بد امني خو بیا یې هم په منټونو کې حالات خراب کړل زه بیا هغه خبره ریپیټ کوم سوات په ډیورنډ لاین د پاسه نه دی موجود په ډیورنډ لاین باندې کیلې موجودې دي بیا تر دغه ځای پره چاونې موجودې دي زه دا پوښتنه کوم ایوب صاحب
په دې سوات کې درې چاونې د څه دپاره جوړې شوې وې چې بیا د طالبان راځي. محترمو زما درنو ولسونو در یاد کړئ دلته د ونو کټایي وشوه چې دوی ته چاونې جوړې شي د هغو چاونې څه فایده راووتله. محترمو په سیاهي مقامات د غرونو په سرونو قبضې وشولې. چېرته دي وسلوال په غرونو د پاسه تاسو موجود یئ، لاندې په کلي کې ولس موجود دی، ولس سره خو شته نه دي، د ولس په منځ کې خو نشته دي، په غره کې ته موجود یې، نو چېرته دي دوی؟ محترمو ولسه زما مقصد دا دی چې د دغې ډرامو دپاره دلته د ډالرو ته چې زړه وشي بیا زموږ په خاوره جنګ راوړي. د دغو ډالري جنګونو پر خلاف دا ډالرو بوی د دوی دپاره هغه پرفیوم دي دا د امریکې ډالر چې دی هغې د پوزه نه یې ولاکه په ژوند بوی ووتلو. محترمو دا اوس چې کوم واقعیات کېږي دغه سره تاسو یو بله خبره چې څوک توجه نه ورکوي ستا خاوره څومره بدنامېږي د دې واقعیاتو سره. د ترهاګرۍ په نامه باندې په دنیا کې یادېږو. ولسه دنیا کوم ځای ته رسېدلې ده ته لا ترهاګر یادېږي. وکامه ته یا اوسه پرې هم په نفاق کې ویشلی شوی یې. په تا باندې اوس هم لوبې روانې دي، کاروبار در باندې روان دی، ستا په وینو کاروبار شوی دی، ستا په انسانانو کاروبار شوی دی، ستاسو په وسایلو کاروبار شوی دی، ستاسو د غرونو په لرګو کاروبار شوی دی. ته څه وایې چې جرنل کیاني ځان ته په خپلو پیسو باندې په استرالیا کې جزیرې اخیستي، ستا په وینو یې اخیستي دي. خبره چې کومه روغه ده هغه به کوو. مرګ د خدای په لاس دی، دلته به علما ناست وي، د هغو نه تپوس وکئ چې ننګ غیرت باندې خدای یو سیکنډ ژوند کموي که هی کموي او په بېننګي باندې خدای ژوند راته زیاتوي نه یې زیاتوي. په خپله ورځ دی مرګ. راووځئ د خپله خاوره به ګټو، راووځئ د خپل وطن به ګټو. محترمو زما پښتنو په دې اوس واقعیاتو کې درته یادوم یو ځل قامي مشران د جنډا دې خوا که خلک وي یو ځل قامي مشران شهیدان شول. بیا په هغه نه پس دلته فوج راغی، کپټنان ورسره، یو پلور او یو زوی یې شهید کو. دلته هغه ځوان ولاړ و، هغه ځوان تاسو ته خپل فریاد وکړو چې زموږ سره زیاتی شوی دی، ظلم شوی دی، جبر شوی دی. چا وکړو؟ یو اټمي قوت وکړو. اټمي قوت نه وروره، په دې نه هم چې طاقتور شي موږ ستا سره ودرېږو، د ده سره نه ودرېږو. موږ د ظالم ملګري نه یو، موږ د مظلوم ملګري یو. بیا د هغې واقعې د پټولو دپاره یې د سکول په ګاډي باندې حمله وکړله چې تر څو په هغې کیپټن او په هغو کسانو اف آی آر نه وي کټ شوی تر هغې به دا کاروان جاري وي، تر هغې به دا کاروان جاري وي. ته که زورور یې ځان ته به زورور وې، پښتانه په ځان نه زورور څوک هم نه مني. تا به ټوپک راوړی وي، لاس ټوپک در سره واخله، بیا نه درته یارېږي دا کار. دا خاوره که د چا دا فکر وي چې بیا به دلته دغه ډرامه وچلوي نو هېڅکله نشي کېدلی. بیا چې دا واقعیات کتل نو د پاکستان 28 سله میډیا غلې وه. ټول دا چې کوم مرکزي لیډران دي ټول غلي وو. وبخئ
وبخئ زما په خبره باندې اول زه بخښنه غواړم چې څوک یې مایند نه کړي زما دپاره څوک هم نه دي محترم خو زما د کام وګړي محترم دي دوی د مختلفو ګوندونو سره تعلق لري زه د ټولو ګوندونو احترام کوم که د هر ګوند یې زما ورور یې که د هر تنظیم یې زما ورور یې خو محترمو صوبایي دا یا مرکزي دا صوبایي صوبه یې په مرکز ورړوي مرکز یې په صوبه ډرامه دی نه کوي یو هم پریس کانفرنس نه وکړي نه مرکز کړی دی نه صوبې کړی دی چې څه روان دي نو محترمو دا واقعیات روان و او مرکزي وزیر داخله وایي چې په سوات کې هیڅ نشته دی طالبان هم نشته دی هیڅ نه دی روان چې طالبان نشته نو واقعیات څوک کوي نو محترمو زمونږ درنو ولسونو دا مجرمانه خاموشي ده په میډیا کې کوریج پښتنو ته نه ورکوي د پاکستان په میډیا کې په پښتنو بندیز دی دا صرف د منظور پښتین خبره نه ده چې هغې ته کوریج نه ورکوي تاسو چې راټول شئ تاسو ته یې نه درکوي د حق غږ چې کوم دی دا بند دی په دې ملک کې دلته میډیا چې کوم مالکان دي عدالت نه راواخله تر ایوانونو پره ټول د باجوا غلامي ته ناست دي محترمو موږ د یو رب خدایي منو په ځمکه هېڅ خدایان نه منو دلته قانون شته آئین شته دی په قانون او په آئین که څوک ژوند را سره تېروي زلزله ورته تیار یو او که څوک غیر قانوني غیر آئیني بدماشي کوي غونډاګردي کوي ګنداګیري کوي بیا به پښتانه هم د خپل موټو زور ورته ښایي محترمو راځم په یو واقعه پسې دا د بایپاس واقعه منګورې بایپاس واقعه کې میډیا د دوی سره ودرېدله خو فیاض ظفر راپورته شو د کان سره ودرېده موږ ټول کام فیاض ظفر ته سلام کوو او بیا څه وشول بیا په فیاض ظفر نه سیکیورټي واپس شوه بیا یې فیاض ظفر غدار کو بیا یې فیاض ظفر غدار کو بیا یې انټي سټیټ کو محترمو دلته یو کیسه کېږي زه درته کومه دوی کله کله وایي چې دا تنظیم او هغه تنظیم دا انټي سټیټ دي چې ریاست مخالف دي زه یې نن ځواب درته وایم مونږ نه دي دوی وژلي دوی مونږ وژلي دوی د پښتنو خلاف دي دوی انټي پښتون دي پښتون نه دی انټي سټیټ تا زه وژلی ما تا نه یې وژلی ستا کیپټنان راځي زما د وطن وګړي وژني او ځان دې درګوډه کوي په هغو منډې خوندې به نن څه تېرېږي چې لاسونه ورته پراته دي درد محسوس کوي نو دا پروپیګنډې کوي او چې څوک احتجاج کوي بیا یې چې په احتجاج بندیز دی نوټیفیکیشن یې وکړ چې په احتجاج او پولیسي غونډو باندې بندیز دی د امن د غږ نه ورته خطره ده د امن د غږ نه خطره ده ورته په امن کې ډالر نشي ګټل د امن دوی ته هیڅ ضرورت نشته دوی په جنگ کې مستیږي دوی په جنگ کې کاروبار دی نو موږ دا وایو چې دا وطن په هیڅ صورت نور جنګونو ته ورکولو ته تیار نه یو محترمو حل یې څه دی ټولې خبرې روانې دي حل یې څه دی دا کام په دې یو کال کې ما مطالعه کړې ده په یو کال کې په وزیرستان کې د قبیلو په نامه جګړې وشوې سره تقسیم یې کړل په کورم ضلع کې جګړې وشوې سره تقسیم یې کړل دا خبره په غور وار وایي تر سوات پر زه یو تقسیم درته ښایم ته پلانکي خیل یې ته پلانکي خیل یې دا د باجوړ د مومند په منځ کې جګړې په سوات کې ورته وایي چې ته د پلانکي یې ته پلانکا یې ټول یو هیڅ تقسیم به نه منو د دغې خاورې ټول وګړي یو نو دا نفرت ختم کول دي بحثیت قبیلې به نه راپاسو بحثیت علاقې به نه راپاسو بحثیت پښتون قام به راپاسو زه
ما تیر ځل هم ویلي وي نن هم د ټول پښتون قام ته وایم که نن د هرې ضلع نه سل ګاډي هم دلته راغلي وای د پښتنو او په دې کې شریک شوي وای دهشتګردي به چېرته پاتې شوې وای نو اتفاق پکار دی د یو بل سره ودرېدل پکار دي باجوړ به یوازې نه پرېږدو سوات به یوازې نه پرېږدو وزیرستان لکه مروت پېښور کویټه دا مونږ یو وجود یو او پښتنو زه ګرځېدلی یم په دې وطن کې زه ګرځېدلی یم په دې وطن کې په نږدې ورځو کې چې په وزیرستان کې مسله راشي بیا به چې د سوات نه څوک راځي ولې را روان دي مونږ یې خپل پوره یو چې په سوات کې واقعه وشي بیا به دا کیسې وي په باجوړ کې مونږ د یوازې مقابلې تجربه 20 کاله وکړه ناکام شوي یو دا د نفاق الفاظ به نور نه استعمالوو د دغه خاورې هر وګړی محترم دی هیڅوک نه دي معاف په هر چا حملې شروع دي لیاقت علي خان د پی ټي آی والے په دیر کې وویشتو نیکه معاف محترمو د جمعیت علما اسلام والے نه کړل معاف عوامي نشلګوند اول نه په ټارګېټ تا داسې عثمان کاکړ زه وګورئ چې هغه د پښتونخوا ملي ګوند و هغه یې وویشتل جماعت اسلامي هم نه معاف کوي او قومي وطن پارټۍ چې په جوماتونو کې دماکې پرې وکړلې دا اسرار ګنډاپور د پی ټي آی و هغه یې وویشتل په ډي خان کې نو زما درنو پښتنو په هېڅ څه مو نه معاف کوي ته چې پښتون یې ته ټارګېټ یې ځکه چې ستا خاوره په داسې منطقه کې ده چې په دې باندې عالمي کاروبار کیږي دا چې څه هم روان دي پر شای امریکا ورسره برابره ناسته ده نو د دغې تقسیم نه راوتل دي په آخر کې زه دا یو خبره ورته کومه چې نور دې دا جرنلان زموږ په خاوره د بدامنۍ او د ترهګرۍ پالیسي بند کی و جرنیلا تسلیم شاه خپل کاروایو پالیسي بند کا دغې کام ته تسلیم شه دا که دلته څوک هم ژوند تېرول غواړي نو موږ ته به هم د ژوند حق راکوي که څوک موږ ته د ژوند حق نه راکوي موږ په خپله خاوره د قدم کېښودلو حق نه ورکوو هغو ته خو لهذا موږ هېڅ په فوجي او په طالب کې کنفیوز نه یو ځکه هم چې د دوی خپل جرنیلانو کرنیلانو دا بیانونه دي چې دا موږ یو شای یو او یو خلک یو په دې کې موږ نه کنفیوز کېږو ریاست زموږ ذمهوار دی هغه به زموږ تحفظ کوي دلته ملګرو خبره وکړه چې د سرکټ هاوس مخکې به بیا در نه وي که حالات سمېدل سم به شي که سم نه شول د جی ایچ کي محاصره به کوو اصل ځای بوجې ته به نه ګورو د بوجې پر شا څوک ولاړ دی دې ته به ګورو محترمو چې کوم دا زموږ یو ورور شهید و تر نن ورځې پر در نه شروع وه زما په خیال سره زموږ خو اراده دا وه چې هغه پرلت هغه در نه ته ځو خو هغه در نه ختم شوې ده د آخري خبره آخري پیغام هم دلته پښتنو ته او هم ټولو پښتنو ته دی چې که دې ځل هم ته را بیدار نه شوې دا خاوره باندې به دې ځل په هغې اول نه هم کلکې لوبې وکړي څه د دنیا تماشا جوړ شوي وو چې زموږ خویندې ورونه ټول په یو ځای روان وو کورونه مو پرېښودل څومره په موږ پرې دنیا وخندل یار دا ټیک ته ان جی اوز په نامه باندې دلته زموږ مدد کېده خو هغې ان جی اوز والا څومره په موږ پرې خندلي دي نو دا اتفاق اتحاد دغه لړۍ به قایمه وي او زه سوات ولسي پاڅون ته سوات قامي جرګه ته او د سوات ټولو سیاسي ګوندونو ته دا وایم چې دا وخت د یو بل د زغملو دی خو په دې خاوره ترهاګر او د ترهاګرې ملګري خلک د هغو د زغملو نه دی دا دې لاندې یو کس نو په خپل منځ کې هم آهنګي ښویو زه خو نه پوهېږم ایوب صاحب دا مشران ولاړ یئ دا به پوهېږئ د سوات سټیټ و اوس د بل سټیټ ته چې څه فرق یې دی هغه به تاسو خو پوهېږئ خو دومره وایو
چې سوات به یوازې نه دا به باحثیت پښتون هم د ځان او هم د ټول قام مقدمه لړاو کوي دې ته به ټول تیار وو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ په آخر کې یوازې مونږ په خپله خاوره صرف د څو کیسو جواب راکړئ د مبارزې نه خو به ستړي کېږئ نه ولې جواب نه راکوي د مبارزې نه خو به ستړي کېږئ نه خپلې خاورې نه به دشمن شړو ترهګر شړو ټول پښتون به یو کام کېږو یو حیثیت و یو ځای به اتفاق کوو تل آباد اوسئ سوات زنده باد ټول پښتانه زنده باد